بسم الله الرحمن الرحیم. بالکل غونډو د پاکستان بلکې د غونډو دنیا چې سم روان دی هغې ته ښکارم ده چې کوم د اسرائیل او د امریکا او ایران ترمنځ کوم جنګ روان دی، نو هر چا وی چې لکه پاکستان دا کردار ادا کوي چې دا اسرائیل تسلیموي یا چې کوم دی د هغې حمایت کوي. نو بالکل کوم دورې چې دي مطلب وزیر اعظم صاحب سعودي ته تللی یا چې کوم دی چیف اف آرمی سټاف هغه چې کوم دی تهران ته تللی، نو بالکل دا چې کوم دی د هغې دپاره یو کلکر پیغام دی چې داسې هېڅ خبرې نشتې چې پاکستان به اسرائیل تسلیم کړي یا به د هغې حمایت کوي. بالکل دا د هغې دپاره چې کوم دی یو کلکر پیغام دی او ثبوت دی او د هغې په مخ باندې یو تمانچه ده. دا کوم دورې چې دي کوي او روان دي او تللي دي هلته هغې سره ملو شوي دي. بیا په داسې حالاتو کې که نه تهران ته تګ د فیلډ مارشل نه د هغه د بهادرۍ نښې نه دي چې د خلکو ته پته ولګي چې جنګ روان دی، ډزې دي، معاهده لا نه ده شوې. بالکل دا د بهادرۍ چې کوم دی یو علامت دی او بلکې هر یو کس چې کوم دی هغه که هر یو پارټۍ سره تعلق ساتي نو هغې عمده وي چې کوم پاکستان کې دا جنګ مطلب پاکستان کوم کردار ادا کوي نو دې چې کوم دی دغه کوي د هغې تسلیموي اسرائیل، خو داسې نه ده. په ملک دننه به تا کتلي په ګلګت کې په سکردو کې په کراچۍ کې هغه مظاهرې یې وکړې، سوځول یې وکړل. نن په میدان څوک ولاړ دی؟ فیلډ مارشل ولاړ دی، پاکستان ولاړ دی. ایران د چا صفتونه کوي؟ بالکل 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 د پاکستان کې بلکې غونډه دنیا چې کوم دی پاکستان کې او مخالفت خو یو بیله خبره ده که هر یو انسان د مختلف پارټو سره تعلق ساتي خو هغه بالکل دا کم کردار چې اوس د پاکستان ادا کړو نو هغه اپریشیټ کله د ملک خبره راشي نو بیا سیاست نه دی پکار. بالکل نه دی پکار. د پاکستان چې کوم ګورنمنټ دی یا چې کوم دی آرمي ده د هغې په پشت کوم دی پکار دی چې ودرېږي. خلکو وي مذاکرات ناکامه شي، نو دې ته ته ناکامه وې؟ نه دې ته خو زه ځکه ناکامه نه ویم چې که ایران دی او که امریکا هغې لا یو فاینل ټچ نه دی ورکړی، هغې یو فاینل میسج نه دی ورکړی چې موږ انکار وکړو او موږ مذاکرات ته چې کوم دی بلکې هغې وایي چې موږ به بیا ملاویږو او راځو ملاقات به کوو په پاکستان کې. بالکل بالکل پاکستان کې